السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو و زما مخې ته یو ویډیو تیر شو او هغه ویډیو ته ما په چغو باندې وجړل چې الته کې یو خزر پاسه دا چې هغه د شپې خپل خاون په چاړه باندې حلال کړي دي او خپل خاون سره ډیر غټ ظلم کړي دي. د هغه نه پس هغه خزر خپل یار سره بیا تختیدل خوم دا چې نن هغه یار او هغه خزر پولیسو گرفتار کړي دي او د هغه خزر تازه انټرویو خو مخې ته راغلی دا چې خپل خاون په کوم طریقه قتل کړي دي او د خاوني داسې څه ګناه و نه. ټول معلومات در سره زمونږ دی ویډیو کې خامخا وګورئ. کو تاسو زمونږ چینل کې نه ووئ نو مهرباني وکړئ زمونږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلې بټن ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډېر زر در رسي. ملګرو ډېر د جړا او ډېر د افسوس مقام دی. ملګرو یو ظالمه ښځه راپاسېده چې هغې خپل خاون په کمره کې خپل یار سره په شریکه باندې په چاړه حلال کړی دی او د هغې نه پس ور سره ډېر غټ ظلم هم کړی دی. د هغې نه پس دا جنې خپل دا ښځه خپل یار سره هم تښتېدلې ده. ملګرو هغه یار یې هم د دې خاون خپل شاګرد و ځکه چې خاون یې د ګاډو مصري او چې کله به هم د غرمې روټۍ د کور نه راتله هم دغه خپل شاګرد دی کور ته لېږلو چې لاړ شه منډه که د بابي نه دي روټۍ راوړله د غرمې به روټۍ به هم راوړله او د جمعې ورځ به د هلک هم دغه خپل استاد سره هم په دغه خپل کور کې هم وه. خو استاد څه خبر چې شاګرد به زما عزت ته په بد نظر باندې ګوري ځکه چې ورکوټه ماشوم د 16 کالو ښکلي هلکو او د دې چې کوم سړي ښځه وه د دې عمر 40 کاله او د سړي عمر 55 کاله و. ملګرو هماغه کارو شو د ښځې د هلک ته ویلي چې موږ به داسې پلان وکړو چې ته به د شپې راشي ځان سره به چاړه راوړي او زه به خپل خاوند له د نشې دوي ورکړم او دا به حلال کړو د هغې نه پس بیا بوجۍ کې بند کړو. نو ملګرو هم هغه کارو شو هم دې ښځې خپل یار ترنګ وکړو چې کله هم یار کور ته شپې راغلی دی او په چاړې حلال کړی دی د هغې نه پس بیا د سترو په بوجۍ کې بند کړی دی او چې نږدې هلته کوم سینو هغه سیند ته یې هم غورځولی دی. ملګرو د هغې نه پس پوره 10 ورځې پس هغه لاش د هغه سیند نه برآمد شو خو چې کله هم د هغې پولیسو پوسټمارټم کړی دی نو د هغه کیس کې هم هغه هلک هم گرفتار کړی دی او دغه ښځه خو هم گرفتار کړې ده. ملګرو حکومت له پکار چې دغه دواړه دي سریان پانسي کړي شي ځکه چې دوی ډېر غټ جرم کړی دی. دوی یو قتل کړی دی یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی. السلام